والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. محترم حاضرین و مسلمانانو دا مملکت المملکت السعودیہ اللہ دے ہمیشہ پارا دا مملکت آباد اور شاداب لری زمانگا استاسو پدے ملک کے رزق اسباب برابر دی منگراشو دے ملکا او دینا فائدی اوسو او پخبل ملکونو کے زمان بچی آپ فجوان دی رہی دے مملکت سرا زمانگا ستعلق او سمینہ او سمحبت شتا او غدا چه او دا مملکت دے چه دا پر توحید باندے جوڑ شوئے دے او پر توحید باندے آباد دے شیخ محمد ابن عبدالوہاب رحمہ اللہ او دا اغم مرگرو پدے مملکت کے دا توحید آواز و صداو چا تکڑے وا او الحمدللہ تردی وقت پوریدہ زمان ملک پاکستان اغم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باندې جوړ شوی دی د دې دواړو ملکونو مینه دا محبت دی او دواړو ملکونه په توحید باندې جوړ دي او الله دې همیشه په توحید باندې لري دویم دا چې په دې ملک کې الحمدللہ ثم الحمدللہ زمون خلق تا ډېر فائدې دي د دنیا هم دي او د دین هم دي د دنیا کارونه کوي فائدې حاصلوي او د دین فائدې هم دي د قرآن کریم درسونه او قرآن زده کوي د دې ځای نه عوام راشي او لاړ شي او هغوی قرآن زده کړي نو دا د الله یو لوی کرم او یو لوی احسان دی زبدین یاد دلتے راغلے ہوں چھ زبد اخبر مرگری وینم دلی جماعت خطیب و امام اللہ نے دلی عمر کی برکت واچنی ماتے ہوئی چھ تاسو یوسو خبریوں کئی ستا خلق ستا قوم مغم فائدہ والی ما انکارو کر مائنان زدی مملکت در قوانین و خلاف ورزی نکو ودایوی چې زما اجازه دي نو بیا څه مسله نشته ستاسو مخکې ما یو مختصر سورۃ النصر سورہ ایلاف په دې کې الله رب العزت دوه نعمتونه او احسانونه ښیي کله چې دا دوه نعمتونه او احسانونه بچاو شي نو د هغه دنیا هم بهتره شي او د هغه آخرت هم بهتر شي یو نعمت الذي اطعمهم من جوع چې بغیړه ماړی اقتصادیات دا غي خي او دین دا وامنهم من خوف چې امني الحمدلله ثم الحمدلله په دې ملک اقتصادي ترقی او فائدہ وشتا زمون خلک راشي او وایي چې فائدې وسی او په دې ملک امن هم دی الله دې ملک دا امن هم همیشه لپاره لري او الله دې ملک نور اقتصادي ترقی ورکړي چې دا د مسلمانانو ملکونه په ترقی باندې دا زموږ خوشحالي ده او زموږ لپاره یو لویه خبره ده چونکې موقع د اوږد تقریر او د بیان نه ده زه خو د عمرې لپاره راغلی وم او دلته د دې ملګرو لیدو له ملاقات له دوی راغوښتی وم
لانډې او څو خبرې مې کولې او انشاءالله د قرآن کریم ختم وي زه به بیا د تفصیلي بیان کوم الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې د عمل همیشه دپاره آباد او شاداب لري او په دې ملک کې د چا روزګارونه چې نه وي الله دې هغوی له ښایسته روزګارونه ورکړي او الله د ټولو د بچو او د کورونو حفاظت وکړي وصلی الله تعالی